शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिगरान दुन को अस्सलाम वालेकुम नन टॉक शो नंबर 2 द्वैमे पेरे मु हाजिर शिवियो इमु कुम नवी जुमन सेक्रेटरी दे हाजी सरदार जी सागा तकरीबन एवा हफ्ता छोरे जे पराश वाले अंजुमन के ओ मु इवा वे डुकड़ी व सागा के तोसो सकुम दी टेमो का सो यागो डेर खाल को डेर कमेंट्स और डेर क्वेश्चंस उ खाल को वक्त सागा अजी से नवक डालेशी नजर अजी से ना क्वेश्चन सुरेगी तोसो क्वेश्चन जन अजी से अस्सलाम वालेकुम अजी साहब वालेकुम सलाम अजी ननी और ब्याम तोसो खिदमत के हाजिर शिवी थे मत से क्वेश्चन दी उम्मीद लरम तोसो बागा डेर ख रिस्पांस हो बिस्मिल्लाह अजी साहब अवल को मैं क्वेश्चन दे मेहरबानी वकत खपल जिंदगी ने रोशनी वो चाहत से मतलब छे दा पैदा हो शवे और छे दा तो जिंदगी तेरे दे और कुम कुम करूनो के तो कौर काढ़े दे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ټولو نه مخکې وړونو ټولو تاسو زه ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو خپل قیمتي ټایم وبستو یمو پیغام قوم ته څه ورسیږي زه خپله دا مناسب بولم بیا یې تاسو ډېره شکریا سوره پورې ایمو پیدایش زه اصل بیسیکل زه ټوپکیو ونډخیل قوم سره تعلق لرم او هلته کې پیدا شویم هلته مې څه زندگی کړې ده 17-18 سال عمر کې بیا زه عربو ته لاړم بیا تقریبا 35 سال ما هلته خپل زندگی تیر کړي دي بچیو ته هغه نه څه زه راغلم بس بیا مو څه کار نشته مو څه کار نه دی کړی داسې خاص جاب څه نه دی کړی نه هېڅ مې نه دی کړی بس دغه مرکز خدمات مې کړی دی هر وخت دلته راغلی یم دلته لکه 2004 کې 2005 کې زه راغلم 2006 نه حالات کشیده شد هلته شهید هغو سره به بیا مطلب دی چې زه هرې به محاذ کې هرې به یعنی لور کوروم کې یو خاص نماینده وم هغه زه چې څومره د خوراک و چکاک سامان وی هغه به ما په ترو تقسیمېدو خوار غریب یتیم تا به مطلب دی هغه به ما ورکولو نو مو ټول زندگی بیا دلته دي ساتیره کړی دي جی ثانک یو حاجی صاحب موږ کوم دویم کوېسچن دی مو څنګه ایمانه د خلکو کوېسچن دي زتانه کوم څه وایي امید ده چې وایي بالکل ان شاء الله هغه دویم کوېسچن دی حاجی صاحب څه اوسه پورې تا کوم شخصیت سره کار کړی دی داسې پرسنالټیز کوم پرسنالټی سره تاسو کار کړی دی جی هغه خو داسې دی چې مو خو څه کړی دی صرف مطلب د مرکز کې مې کړی دی پیشنمازانو سره مې کړی دی که شیخ رجب علي زمانې کې خو تقریبا مو بل عمره کام وو بل عربو کې وو هغه سره ډېر مو نږدې پاتې نه یو شوي هغه یو اثار مو باندې وویو خو شیخ علي مدد سره که مو ابوظبي کې وو هغه به ابوظبي ته ډېر راتلو هلته مو سره ډېر میل میلاپ وو هغه هرې خبرې انشاءالله مو هغه سره کوم قسم ته مشکلات وای یا څه شکل کې وای هغه تاسو بهتر پوهېږئ هغه سره به مو تعاونه کړې وي هلته هغه سره به مو نږدې ډېر نږدې ورسره پاتې شوي نږدې مرګلتیا ورسره تېره دی پروردګار دغه باندې رحم وکړي هغه له مخه مو باندې خدای رحم وکړي هغه سره مو ډېر نږدې تعلق وو یا په ابوظبي کې وای که کله بیا روغه بیا به مطلب دی زیاده زندگی به مو دلته وه زه به هغه سره کېناستم پڅېدم د کور مې حالاتو باندې به مختلف قسم ته به مو جامعه کولې هر څه به مو کولو چې ته بل تنظیم سره مو چې ته تعلق نه دی پاتې شوی سوای مرکز نه دی چوک ثابتوای شي بلکې دا به ثابتوي چې کچېرې چوک یا مرکز مخالف و هغه سره مو که تعلق پاتې وي هغه به ښه نه وي هغه سره به مو مقابله کړي وي مرکز طرف نه جی ډېر ښه حاجي صاحب ما کوم دریم سوال دی هغه دا دی چې مرکز سره ته څومره ټایم کېږي چې مرکز سره ټچ اور کوم کوم پیشنما سره تا کار کړی دی پیشنما سره لکه شیخ علي مدد بزرګوار سره مو مطلب د خنیک دی تعلق ور سره شهید هغو سره خو بیا شهید هغو خو هغه به داسې واضحه کوم زه چې کله 2011 کې انجمن شهید هغو جوړولو هغه کې بیا مطلب د مطلب نه زه لګیا یم مزرعت غواړم خو دوی چو تکیه کلوم وي دا هغه ځای نه داسې خبرې اروغې چې دا هغه کوي صحیح دی نو هغه خبره کوم کوشتنو کوېسچن دا دی ته څومره ټایم کېږي چې ته مرکز سره کار کوې او کوم کوم پیشنما سره تا کار کړی دی شیخ علي مدد سره زه ډېر نږدې پاتې شوی یم بیا هغه نه خدای رحم وکړي هغه نه بعد بیا شهید هغو سره مطلب دی زه ډېر رانږدې پاتې شوی یم
یعنی دوره نږدې پاتې شوی یم څه مطلب دی څه کله 2011 کې انجمن هغه جوړولو هغه سی ډي که تاسو اوس وکسو یا هغې کې به تاسو ته وضاحت وشي چې دا هغه وخت کې 25 شو 25 اراکین کله هغه خستو به مای سیکرټري هر چا ته مبارکبادي چې کله ورکوله یو منې به وچولو خیمو په باري کې هغه تقریبا 15-20 سکند خبرې اخ ټایم باندې یا کړي وي کوم 2011 کې زه انجمن کې راغلم شهید نور هغه به سی ډي باندې به موجود وي که چونکې کس یې هغه به انشاءالله تاسو ته میلو شي هغه سره مو مطلب دی چې ډېر نږدې پاتې شوی یم او بل چې ته مو چا سره نه څه تنظیم سره کار کړی دی نه چا سره نو سپڅېدلی نه مو چا سره تعلق ساتلی دی تعلق یې کورمې لیول باندې ما چا سره ساتلی وي خو کوم وفا و هغه مو مرکز شهید هغه سره وه دې حوالې سره که ته وویله شهید هغه سره تاسو وفا پاتې شوي کوېسچن دی خلک دې کوي او زه ما زړه کې یاد دی چې غواړم تاسو نیوه کړم هغه دا دی چې 2013 کې کوم الیکشن وشو هغه کې ته خفه شوې او ته مرکز پرېښللو مرکز نه لاړې دینې لږه روشنایي راته واچوه چې دا څه وجه کېدای شي رجی دا خو داسې سوال دی که نه چې زه بشعور خلکو ته یم بې زبان خلکو ته نه یم چې زبان نه وي هغه ته به زه څه ځواب ورکولی شي بشعور خلکو ته زه خو دا به وایم چې پروردګاره موږ څومره بدقسمت یو چې موږ ډېر بهترین شخصیات منځ نه ووتو که چیرې هغه موجود وي هغه ته داسې کوشتن ته هغه باندې چولی وي هغې مو ځواب هغه ډېر شخصیت واضح که کوم شخصیت منځ نه ووتو مطلب شهید هغه بل شخصیت چېته دی بل شخصیت چېته دی مطلب شهید نواز شهید هغه نه یم چې که هغه شخصیت مو بدقسمت یو که هغه موجود وی نه دي سوال ځواب ما ته بیا څه ضرورت نه و هغه به بیا داسې انداز سره در کړی و چې بیا به زندګۍ بر به ټوله د کور مې بشندګان دي او ټولو به یاد ساتلو خو هغه خو بلکل واضحه دی و دې کې به زه نور به زه څه وایم دې کې به ډېر که هغه ته لاړ شم و اندازې کې ښه به نه وي خو وخت یا ښیي مطلب دی څه نتیجه یې شته دی زه به دا وایم چې ما که څه کړي دي هغه وخت باندې زه څه لاړ یم زه به هغه رب باندې قسم وکړم چې هغه قبضې کې مو روح دی چې هغه صرف هغه او د هغه بچیو لپاره مو مطلب دی چې مخالفات لرلو مو ویله پکار دی څه کېږي هغه پکار دی بحثیت یې کورمول مو وکړو بس هغه نه زه بیا څه لاړم نو لاړم ووتم اوس بیا دا پښتنه ویلي چوک نه کوي چې ته بیا ویلې روغې بیا یې مو کوېسچن کې شته چې صاحب خو لیکن هغه سره یې کوېسچن دا دی چې مطلب اکثر خلک کوي چې 2013 الیکشنونه بعد ته شهید هغه مخالف وي مطلب هغوی مخالفو کې ولاړې مقابلې کې ولاړې یاره داسې خو بلکل سوال نه پیدا کېږي اول خو مطلب دی چې ما غونته سړی کورمې کې هر څنګه شخصیت شهید هغه مقابلې ته ودروله دغه سره سوچ سره چوک ونیما کوي نرزګۍ اختیار کړي نرزګۍ مو کړي دی خو هغه مو د ته قسم اغرب نه وکړو چې هغه تای همغه پیدا وکړي زه همغه پیدا وکړو چې هغه څه مو څه کړي دي هغه د هغه شخصیت دپاره مو کړي دي چې دا شي کې پکار دی چې دا هغه نه وي انوال نه وي مطلب دی موږ څه دا څه غواړي هغه مو وکړو بس هغه چونکې وخت هسې تېر شو هغه نتیجه موجوده دی مطلب شهید هغه کې مطلب زندګۍ کې ته شهید هغه واپس مرکز ته راوستی تو سوال وچو هغه به زه ځواب در کوم صحیح ته لږه خپل مرکز ته دوباره راتللی نه لږه روشني واچوله جی داسې وشو چې کوم شي چې کله دنیا کې پښتو سره د شریعه ګواه یو ډېر بهترین شی دی ګواه چې موجود وي زه چې کله مرکز نه لاړم بیا دې کې ډېر لوی خبره ډېر عاد نه واوښته اختلافات ډېر زیات شو کله اختلافات ډېر زیات شو بیا زه خوښه خونې کې وم بیا مختلف ګواهان مو سره موجود دي چې هغه شرعي ګواهۍ ته قابل قبول دي شریعت په مطابق یو نه ډېر زیات هغه داسې خلک چې هغه هغه ټایم نه نن ټایمه پورې مرکز کې موجوده دي مرکز کې شته دي بیا شهید هغه ما پسې بار بلکې اراکین انجمن ایک ټایم باندې چې کوم اراکین انجمن و هغه مو پسې مطلب دی بار هغو خپل سر شهید هغه زندګۍ کې خپل سر انجمن ولا چاته نه شوتلی دا یقین وکړئ تاسو هغه روغو هغوی بار ما ته وویله چې مطلب دی ته شهید هغه سره خبرې وکړه مو ویله شهید هغه سره زه خبرې نه چې زه به هر څه وکړم به هر حال شهید هغه سره مو رابطه
وشوه دیکی دا انجمن آگاه ده پس دورو که بعد از شخصیت وی ساغا بگاوی بهار دی شهید آقا تا دیر قریبی خالق نگده خالق آقای بعد آگاهی وی که چه دیکی مو کردار آدو کری دی دا آقا دا سیاوی ویلا څه قسم ته ذات سره تلل ته غوړي زاغه کوم خطر شموله هیڅ قسم ته ذات ضرورت مو ته نشته مو ته صرف مطلب دی ټولنه بهترین زاده دی چې تو خو کوي زاغه کوم و دې سره اجي صاحب څه کوم مو بل کوېسچن دی هغه دا دی چې ډېر خلک داسې یایي چې مطلب سید کیسر سره ته جیل ته الاړ خالق به ټیک یایي مطلب دی چې خو ټولې خبرې باندې هغه خبره وخوري که زه چیرې کیسر سره جیل ته لوړ یم که زه جیل ته مطلب دی چې کسان لوړ دي تقریبا 16 یو سایډ نه 14 بل سایډ نه خو مغوی سره وتلون کنه کزی چې ته افغانستان ته ستولم مغوی سره وتلون کنه کله مغوی ستلون کدا چو ثابته که چې کیسر سره مطلب دی د پیشنماز خلاف مخالفت کې جیل ته لوړی زه به بیا انده دپاره داسې انټرویو ته بانه کینو زه به خپله ژبه خپله لانډه کوم ثابته کی کیو مطلب دا یو درویغ او پروپاګاندا ده دا پروپاګاندا ده بالکل نه لوړ جیل ته صحیح لکه څنګه تاسو ور د حاجی صاحب یې مطلب دا جنا خبره دا حقیقت کې مطلب حاجی صاحب دا درویغ دي کچامونه ثبوت کړه لکه څنګه دی ویل چې مطلب زه خپل ژبه کاټ کمې و دي سره حاجی صاحب کوم ته انجمن ته کله دوباره راغی ته اول کوم خدمات د سی وکړه ځکه دوباره راغی ګوره چې زکلا شهید هغه زورو وستم بلکې شهید هغه څه کله دالته د قیدیون څه کله جیل ته لوړو د عثماني کوم کشتان ته وچولو چې ته جیل ته لوړی د قیدیون څه کله جیل ته لوړو بیا شهید هغه مو ته ټلیفون وکړو صحیح دالته سوله رکنی جرګه کېنسته دی حکومت طرف نه صحیح مدرسې کې دغه مجلس کې دا جرګه څه کېنسته شهید هغه مو ته ویل چې په څه صورت وي ته دغه جرګې ته نوځه صحیح مو ویل هغه صاحب په نوتل خو به زه نوځم خو دا جرګه خو مطلب سیول جرګه نه دی دا حکومت طرف نه جرګه دی کې خو مطلب دی دا څه یو پریک نه دی څه بل پریک نه دی مو خو مطلب دی چې دوه زوس ورکې ځون نشو نو بستای کان صحیح ویل دي ته بل طریقه کړه ګوره طریقه بیا هغه صاحب مو ته خیره ویل موینو په شکل مطلب دی تنوزه چې تور کې داس خاطا چلیږي تال تکردار ادوکا جی زه بیا چې روه خاتون دالته مدرسې کې چوک خپا چوک خوشحال د سینات د هغه صاحب ولا پریک بل پریک ویلې ته هغه ته پاته دی چې دا خو مطلب دی چې یو قسم ته انډای بچیږي جی دلته ډېر مختلف قسم ته خلکو هغه ځای ته څوم نه په دې څه د شینه کله خاتم دي دوباره به نه چیړو بیا هغه کې مو زور کې جرګې کې ځون منو بستو مطلب تو سوال کورند جیل حواله سره جیل حواله سره هغه جرګې کې بیا مو भरपूर کردار ادو کو تقریبا 15-20 دینه هغه جرګه وچلې دا هغه سره کې مو کردار ادو کو نامې نه خلو مختلف قسم ته مو بس مو بيسي وکي جی هغه نو ورسته بیا مطلب دی بو بیان کردار ادا ادو کو څه کله مطلب دی هغه صاحب راتاک بلا خبره وا کوټ کې څه کله پېښه کې دا کمشنر سره جی بیا هغه کې مطلب دی چې دی هغه صاحب خوښاتو په مطابق زلوړم خپل ګوډه مو بوتلو خپل ګوډي کې مو سره چوک دی یو اجي پکیرسان یو اجي نوروز یو کربلي ازغار حسین نور مدوا پلین کوچ مرکز نه ونیولو پلین کوچو کې کېنستو مو ځون سره خپل ګوډه بوتلو کوټ کې مو پیشي وکا کوټ کې څه بیا مو خبره ساجد مینیا بیا څه کله حالت روغ وجي سبو صحیح الته مو خبره خارو نه اغجو نه مو بیا په خبر ته لوړو لوجس کې مشپاوک اغجو نه صبحي بیا مطلب دی کوم دا کوټ کې کوم غده څوته ريستوس صحیح دغه ريستوس کې مو دویمه ورځې بیا مذکرات وشو دغه پوره مطلب دی چې کچېره مطلب دی 14 خیول وی څنګه روغه بیا خدای شهید غو زمانه کې زروغون کنه صحیح دین علاوه بل خبره واځ کوم تو کشتن وچولو کشتن کې بزوس خبرې کوم دغه الوتو کې مطلب دی چې هغه زوی ته څمروغو دالته څه کله الوت خراب ډیر خراب شونه د قیدیون څه کله حالت وو قیدیون ته هغه صاحب ډیر زیات خپاو چې د قیدیون سپینګری دي د څه طریقې سره څه مذاکرات کامیاب شي چې د قیدیون روشي بیا هغه صاحب مو ته ټلیفون وکړو ټلیفون اجي امین پیور ولا ته وکړو صحیح سردار جیارو ولا خو بیا ځای کې کینې مو سره مذاکرات مو سره خبرې وکړي مو هغه سره خبرې وکړي ګوره مطلب دی اجي امین یو داسې مضبوط شخصیت دی چې هغه صاحب ته هغه څوره نږدې دی جی بیا دغه منځ کې یو بل کاست دی امین اجي
موجودګۍ کې مو یوه ګنټه خبرې هغه صاحب څه وشوې هر پهلو باندې وشوې بیا څه 2 ورځې تېره شوه سبیله بیا هغه صاحب ټلیفون راوکړو بیا مو سره بل کاس و څه کله یو ځای کې کېناستو دا هغه صاحب وویل چې د خبرې به خونې کې نه کوې ته داسې ځای ته لاړ شه چې نه یې تا جوک واوري نه یې ته چا واوري بیا هلته څه کله موږ کېناستو هغه صاحب سره ټلیفون میلو وکړو هغه صاحب وویل چې یاره د آلات ټیکولو دپاره داسې نیوټیل یوه طریقه کار وکړئ مرکز کې یو باره رکنی انجمن جوړ کړئ هغه غیر جانبدار هغه نگران انجمن نه مضبوط یعنی لکه څنګه دا جوړیږي نگران انجمن جوړ کړئ از آن کیږي د خداوند عالم لما د خریدار چا باندې ستړی صوت برسي مطلب د ټول زندگی خود شای نه د زندگی خود تیریږي کنه بل مو خو 60 70 سال تر رسیدلی دین ورسته مو زندگی چی تامه کو څه کله مو تو اله هغه صاحب موتی کلام اشتو کاغذ اشتو مو هغه صاحب کلام اشتو کاغذ اشتو تو حکم کاڅی ای ویل زده تایم بار رکنی انجمن نگران انجمن جوړ کوي مو هغه صاحب یا چوک لیکي څه هغه مطلب د مو کوشش وکړو څه هغه شای موجود رب العزت صدا زوند کیږي چې هغه وي د سوال خپل نه ماولي کا جی ایسه دا صحیح شو ته دیني رښتیا یو چې ولا ډیره خو ایموت کوم سیکنډ لاست کوېسچن دی هغه چې ډیر خلک ته مخالف دي دي حواله ست څه ہے ګوره دغه نو ساده خبره ده دو کله مولا علی علیه السلام کاول دي چې کله چې مخالف نه وي هغه خو منافق وي کنه چوڅ مخالف نه وي هغه خو مخالف وي کنه چوڅ دښمن نه وي هغه مرشي کابر ته لور چې هغه دنیا کې زندگی څه پیدا دي هغه ګرځي کیشته صحیح کله چې دښمن نه وي دې مطلب دا دی چې تو خو زندگی کې ساره چا مخالفت کړي نه دي دنیا کې وي د ټوله دنیا خاده هیڅ مخالفت نه کوي به تو د زندگی تو څه فایده ده تو خو مرشي کابر ته لور شه تو ساره دغه مشرقي تو ضرورت نشته چې کله تو مخالفت نشته صحیح ولا کوم لکه سوشل میډیا حواله سره لکه کوم دا کمنټس کیږي هغه کیږي دی حواله سره لکه کوم د مخالفین دي دوی ته څه میسج ورکول غواړي دوی ته به میسج به څه میسج به دوی ته ورکوم که دوی ته زار څه ورکوم خو دوی دماغ باندې څه چی سپاره دي دوی دماغ باندې به شر فساد نفاق سپور وي نو هغه مطلب دی دوی نه لري کای نشون کنه زه به البته شعور ولا خلکو ته دا ورکوم سګوره د مولود بوله سیمه مدد سره مونږ خط وکړو کوي بعد ما کوي ماشاءالله ډیر ښه اته صاحب اخیری کوېسچن یاد دی مو شهید نواز عرفانی حواله سره یغه میشن حواله سره څه آیا چې څنګه کوم میشن دی هغه کې تاسو راغله چې مطلب څه طریقې سره تمام کیږي په بوج ګوره بچا شهید هغه میشن اټولو نه زیات په کور د موته معلوم وي چې څه میشن وو زه ډېر نږدې نه وسپوت یم اټولو نه ښه موته معلوم دی شهید هغه میشن دا و چې کورمې کې کونډې بوري یتیم بچي ته انصاف ورکوي هغوی هر وخت خیال وساتوي کورمې کې ایدي اوس یوه خبره ده د اتحاد او د اتفاق سره زندگی تیر کوئ چې تاسې کورمه وساتوئ تاسې فرمه باش کوی ایدی مثال هم سره شته د شهید هغه خپل نه زه ته مثال در کوم خپل خپل نه چې تا ډیر کول مخکې مو ته تاریخ خیر نه دی معلوم ادګو کې هغه صاحب دی المزه کې وا خبره کړی و چې کله هغه خپل مصروفیات واجونه هغه ویل چې یاره کزه څو وخت نه مو دالته یو دویم پېشنامه ځون پسې وکړو بیا هغه سیم کا تاسو وکړئ هغه سی ډي کې ماده تاسو ته د شهید هغه مکمل هر شی معلوم شي چې شهید هغه میشن چی دی شهید هغه پروګرام شو کورمې د پاره هغه څه فکر وو کورمې د پاره هغه څه نظریات وو هغه خپل خبرو کې بیا اخ ټیم باندې دا ویل چې زه نن یو کاس د اعلان کوم چې هغه ډیر شجاع هغه ډیر بهادر هغه ډیر میړنی هغه ډیر بدتقوا دي سره هغه یو لفظ بل وکړو سو یو شای هغه کې نور زیات هغه کې د اتفاق او د اتحاد صالحات ډیر زیات موجوده پیدا حسین مظاهری په بری کې ویل اب ارچا سره موبایل کې وی کته چاته ضرورت وي مزه بیا پیدا کوم زه بیا ور کوم شهید هغه میشن خو اتفاق او اتحاد وو شهید هغه میشن خو د کونډې بوري یتیم ته مطلب دی هر قسم ته امداد رسول یو
شهید هغه میشن بالکل نن طریقه پرې نن شهید هغه مومانس کې نشته خو شهید مړ کیږي نه شهید هغه نه متزنده دی هغه دا معذور څه دی دا متزنده دی دا یو مثال دی مو دپاره شهید هغه میشدن دا دی چې کورم وسطه به هر صورت وسطه کورمی کې اتفاق و اتحاد نه راولګوئ کورمی کې ورورلی پیدا وکړئ ویلي چې شهید هغه هر حالاتو کې کورم ولیده صرف امن کې نه ولیده بدامنۍ کې ولیده بعد صوت کې ولیده بعد صوت کې هغه ته مخصوص وجه چی ضرورت دی دی وجه نه شهید هغه ګوره دي کې مو سره ډیر څه شته خو ضرورت نه ځکه نه بولم ځکه بیا چوک دي شي کې مو سره خبرې کوي ګوره مو دروازه خو چاته نه دی بند به حیثیت سیکرټري دلته نوست نو څه قسم د کوشتن مو دي چوب کوي زه هغه ته تیار یم ان شاء الله درست ځواب ورته میلویږي هغه به په دلیل به ورته میلویږي داسې به نه میلویږي چې بیا صوبیله چوک وایي چې دغه دي ځان خلاص کو ځان نه خلاصوم زه به هغه ته په دلیل ځواب ورکوم داسې څه مسله به نه وي شهید هغه میشن ډېر واضح دی شهید هغه احسانات یې کور مې باندې هغه میشن کومون نن خرابوو هم د ښه نه کوو دي کې اوس که زنه داسې خبرې دي چې هغه که زه کوم شهید هغه میشن کې یو خو به ټایم ونې ډېر لګېږي زه به ډېر معذرت سره وایم شهید هغه میشن کې د کور مې بچاو نه نه همغه میشن دی ته کور مې بچاو چی شي کې تو ته مناسب ریخي ته هغه کې بچاو که تو ته چی کې مناسب ریخي اول میشن خو به ما انشاءالله دا وي چې شهید هغه مزار کوم ډېر کار خور کې شوی دی مخکې خلکو هغه کار کړی دی خیمه به برپور دی باندې توجه وي چې شهید هغه مزار زر تر زره سر ته ورسیږي دا به ما ډېره خوشقسمتي وي چې ما دور کې شهید هغه مزار نه چارچاپیر دیوالونه تاو شي هغه کې نه چې کوم کار دی د خوبصورتۍ هغه سر ته ورسیږي او دویمه میشن حوالې سره شهید هغه میشن کې یو دا شاید ډېر بدعاتو هغه صاحب ډېر زیات خلاف و د بدعاتو هغه صاحب ډېر زیات خلاف و دا د شهید هغه میشن کې دی په کار دی چې مو د شهید هغه میشن کله لرو د بدعاتو نه مو پرهیز وکړو هغه چې چونکې کوي مطلب دی شهید هغه برپور مخالفت کړی دی شهید هغه مخالفت کړی دی مو شهید هغه میشن یو مو مغز پیون یو هغه شهید هغه نه ناموس پیون یو مو به هغه شي مخالفت کوو اجي صاحب چې مو کوم نیکسٹ کوېسچن دی اخري کوېسچن هغه دا دی چې کوم شهید نواز هغه عرفاني کوم کیس دی هغه حوالې سره تاسو څه دا خو داسې دی چې اول خو به مو دا وایو چې پروردګار عالم شهید هغه قاتلینو باندې د رب عذاب نازل کړي چې هغه داسې سوچ یې وکړو چې کور مې ټوله یتیمه کړه چې چا د شهید هغه وینې کې لاس رنګ دی پروردګار عالم هغه رسوا و ذلیل و شرمنده کی خو دین علاوه کیس خو داسې دی چې ما نه مخکې ښه مطلب دا کیس خو نوی نه دی چې نن مو څلورمه پنځمه ورځ دی چې زه راغلی یم خو ما ته ورکې مکا په کار دی انشاءالله خو اک خدا دی چې ما نه مخکې ښه دلته چوک تیر شوي دي د هغوی هڅه پریزه وه په کار دی د کیس کې زه خو ویلی نه شم چې نه دي لوړ کیدای شي چې هغوی لوړ وي څه مزل یې ورکې کړی وي یو اته به هغوی برسولی وي خو مو ته اوس مطلب دی مروزي خو مغوی نه کنه چې دغه ځای ته مو رسولی دی دغه ځای باندې پروت دی نو دغه نه وروسته به مطلب دی چې انشاءالله زه به برپور کوشش کوم چې شهید هغه قاتلینو ته مو لسونه ورسیږي دې کې به انشاءالله هېڅ قسم ته کوتاهي نه کوو ویلي چې شهید هغه ټولو پلار و شهید هغه لوی احسانات یې دغې کار مې باندې نو دې کې به هېڅ قسم ته کوتاهي نه کېږي زه به دې کې اوس مطلب دې کې به زه پوښتنې کوم چې وخت سره چې لږ مو د خپیا ځمکې ته ورسیږي ورسره لږ وقفیات حاصل شي او زه به دا زړو خلکو نه لږه پوښتنه ورکړې وکړم چې تاسې دا کیس یاره په ځوان اول ورځې نه ویلوړ دی 24 تاریخ نه نن تاریخه پورې که دې کې څه مزال کړی دی که څه مزال شوی کوم ځای کې پاتې دی هغه کې به زه وروسته انشاءالله برپور به زه کوشش کوم چې مو قاتلینو ته لاس ورسیږي که بیا هغوی کوم ته رسېدلي وي دا به زه هم هغوی سره خبره کوم جی ګرانیدونکو لکه څنګه تاسو اورېدلو چې موږ تاسو کوم کوېسچن اوس تاسو موږ ته ویله چې په کار ده دا وکړلی شي هغه ټوله مو وکړلو خو زه تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوم ډېره مهرباني به وي ډېر احسان به وي چې کوشش وکړئ چې غلط کمنټونه ځان وساتئ او اکثر هغه خلک چې هغوی خپل پهچان یعنې زه به هغه کې یوه خبره وکړم
خلک لکه مو بچی عادي مو وړونه ډیر دي دوبۍ کې مطلب د هر ځای کې مو پر شون ستره خیرخانه ده زه بشمول ټولو ته چې دغه خوري سمینه ده د خوره څمور بولی زه ټولو ته د بس د سوال کوم چې دغه طرفه د څو ایډې دي دغه طرف ته تو سماسوي ایدو دماغونی چې سپردي هغه دغه فرمي خیانت طرف ته روان دي کچېری خیانت طرف ته نه دی دوی ایډیا کې مطلب دی یو فیسبوک باندې مو په سیغږی کې مو کله دوی ته ویلي دي چې ته مارا ته مونږ پښتانه ما کا ته روشه مطلب دی زه ته به مدخمان بولی خو زه د پیژن دومانه زه ته دخمان نه بولم ته مو سکینه ته مونږ پښتانه وک کوم فعلو باندې ته مونږ پښتانه کوي زما غږی ته جواب دیر کوم نو زه نورو ته یان څه دغه شی کې توس ویګ ماچو توس صرف دغه فکر وکوي چې مو ورمي ساتل دی مو ورمه څنګه ساتو مو تان څنګه ستو آیا مو باندې دغه شی کې مولا علی علیه السلام قولونه ویلي چوته نه دی معلوم څه کلیاري کې زبانه ما نه خلم ویلي پوک ځای کې نوستي تو چوک ولی پتیګو تو کار سیتیګه رخلې مطلب کوم مقصد کس کورمه ته ډېر مشکلاتي حقوق والی سره مطلب نورې ډېر مثالي دي مو وخت ویلي توجه نه کوو چې تو سی سړی باندې لګیاي غیر ضروري تهمات لګای پروردګار به تاسو خراب کی مطلب کته غیر ضروري تهمات لګای تو مو کی چی وکسه ک چی وی خروش مو تکینه مو سره خبري وکړه ویلی مو کله ته دروازه بند کړی دی کله ته مو ویلی ز تاسو نه کینو ته کینه مو سره خبري وکړه کوم ځای کې ته مونږ مشکوک عزت ته مغه چی جواب دیر کوم نو بده کې به توس مطلب ته لګیا اوس ز خپل ته یان څه چوک پیږي به شعور انسان ته ځان څه مطلب دي شی باندې ما دوی باندې گزار جواب ورکوي چې دا گزارونه کوي تاسو مقصد ته ځان ورسوي ما مقصد ته پرې چې پہچان نشته هغه جواب ورکولي مطلب هغه څه وجود نشته مطلب کوم کوم چې سړی څه د سی غږیږي نی غنی ته ویل نه پیږي چې مطلب تو سره ورمي سمینه نشته ته سره کورمیوال یې نه ته دښمنی ته مطلب د دشي څه بلوي ته ورمه خرپون کې دي ته ورمه خرپای ته بشعور خلک په کور دي د سوچ وکي چې سره دې طرف توجه نه کوي دو پریوي څه دوغه کیږي څه یي کله دوی روغ مو سکینی بیا خبري وکړو جی ماشاءالله جی صاحب لکه څنګه تاسو اوریدل چې ما کوم میسج ورکول او غاجی صاحب خپل ور کړلو زه دا یو شعر صدا هغه ختم کوم چې تندیم باد محالف سے نہ گھبرائے اے اوقاف یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے